بسم الله الرحمن الرحیم. امید ده تاسو ټول بخیر، خوشاله وئ، صحت بخیر. نننۍ ویډیو مونږ خاص د سعودي عرب باره کې جوړو او په دې کې چې کرفیو د نرمۍ په حوالې سره چې کوم نوی قانون دی هغې باره کې به خبرې اترې کوو او جوماتونه چې کوم کولاویږي د هغې به څه طریقه کار وي هغې باره کې به خبره کوو. ټیک ده جی، ټول نه مخکې به تاسو دا ووایو چې د 28 تاریخ نه واله تر 30 تاریخ پورې چې دی کرفیو کې به نرمي راځي. د 6 نه تر 3 پورې به دوکانونه او چې کوم ضروریات شیزونه دي خوراک څښاک دا به کولاوي او هوټل هم. دې نه علاوه دې نه بعد چې کوم 31 تاریخ نه 31 تاریخ نه واله تر 20 تاریخه پورې 20 جون پورې دې کې د کرفیو ټایمینګ چې دی هغه به د 6 نه واخله سهار 6 بجو نه واله تر ماښام 8 بجو پورې وي. ټیک ده جی. په دې کې به سرکاري ځایونه چې کوم دي هغه هم کولاوي، لکه منسټرۍ شوې یا نور چې سرکاري دفاتر دي هغه هم د 31 نه تر 20 پورې کولاویږي. ورو به کولاویږي، څه به 50% بیا داسې 75 خو لکه کولاو به وي. او بیا به د 20 تاریخ نه وروستو د 21 نه واخله د دې نه وروستو به کرفیو ټایمینګ چې دی دا بالکل ختم وي. ښه جي، نو په دې د 28 نه تر 30 پورې چې دی هغه تاسو خپل ریجن کې دننه تلی شئ، خپل خواوشا چې کوم دوکانونه دي مالز دي دې ته تلی شئ. بیا د 31 نه واخله تر 20 پورې چې کوم دی تاسو خپل په ریجن کې دننه تلی شئ او ګرځېدی شئ او مونځ کولی شئ. د مونځ طریقه کار به څه وي هغه خو تاسو ته ووایو. د هغې نه مخکې در دا ووایو چې کوم د 28 نه واخله د 28 نه چې کوم 30 پورې کرفیو ده، په دې کې تاسو بل ښار ته هم تلی شئ چې تاسو سره خپل ګاډي وي. ټیک شوه جي. ښار ته تلی شئ سهار د 6 نه واله د ماښام 8 بجو پورې تاسو ګرځېدی شئ، بل ښار ته تلی شئ، خو د 8 نه وروستو بیا نه شئ تلی. ټیک ده جي. اوس د جومات متعلق خبره کوو چې جومات به څه طریقه کار وي. نو هغې کې هغو دا ویل دي چې ټول جوماتونه به د 31 نه کولاو شي. د مونځ نه مخکې د مونځ نه 15 منټ مخکې به جومات کولاویږي او د مونځ نه 10 منټ بعد به جومات چې دی دا بندېږي او د اذان او د اقامت په منځ کې چې کوم دی دا به ټیم وي 10 منټ. او ټول کسان چې دي هغه به اودسونه په کور کې کوي او د جومات ته چې کله راغله د جومات کړکۍ دروازې دا به کولاوي او په جومات کې به قرآن مجید یا نور چې کوم کتابونه وي پراته وي هغه به نه موجود. او د صف کې دننه چې دی ښی غاړه ته ګسې غاړه ته به 2 میټر فاصله وي. او که مثلا یو جومات کې 6 صفونه جوړیږي، اول به 6 صفونه جوړېدله، نو اوس په هغې کې 3 صفونه جوړیږي، د 3 نه زیات به نه جوړیږي. او بیا چې دی د کولر چې کوم به جومات کې پروت و یا اوبه به پرتې وي هغه به بالکل نه، یا چا به مسواک خرڅو دا به پکې نه. او هر سړی چې دی هغه به ماسک اچولی او دا مکمل حفاظتي چې کوم دغه دی دا به یې کړي. نو امید دی چې دا به ستاسو ډېر په کار راشي، دا معلومات به ستاسو په کار راشي. او نور چې څه انشاءالله څه معلومات راځي نو هغه به تاسو سره بیا موږ شریکوو انشاءالله.